الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. مغفرة ودعوة اللهم اغفر له وارحمه ونور قبره. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. الله جنتنا نصيب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. يا جماعة مغفرة الدعاء. اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه ونور قبره وآجل أجره وأسكنه في الجنة. الله أكبر ولله الله رب العالمين مغفرة ومن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. صحابه دا تقول چې الله رسول موږ اسمي الله څنګه کولاو او په روایت کې راغلي چې صحابه دا تقول په مدینه منوره کې یو سندرغاړی سندرې ویلي او دا سندرغاړی چې کله ځواني بدن کې قوت وي نو د اواز هم ښایسته وي. سړی چې ځواني نو بدن کې طاقت وي نو دغه سندرغاړي به سندرې وي، خلکو به راوستو، پیسې به ورکړي لکه نن سبا چې څنګه روټین دی.
واده کې ډمان راشي راګان راشي بډي بیا ول خلک پیسې ورکي او زی دغه سندرغاړي بوډا او ذریعہ معاش کوم د سندرو هغه خط اوس د بل واسطه نشته کور ته راغلی دی کور کې څوک تاسو نه کوي ځکه چې څوک د لارو چاو نه لاړ شي وځي نو بیا دا څوک تاسو نه کوي او مخکې هغه ذریعہ معاش سندري وي او اوس دغه نشته نو څوک تاسو نه کوي تر دې پورې د کور کې د رزق مسله راغلی رزق نشته وړه نشته غنم نشته دار نشته پیسې نشته کار کوي عمل کوي پیش نظر کوي په دماغ کومه خبره دي اخرت یو کار کوي نو هغه پیدا او نقصان د اخرت کوي صرف هغه د هدایت نه بدا على من النبي صلى الله عليه وسلم تجافى عن دار الغرور التجافي يا دار الخلود ده مشوالكم او دنیا دار الغرور دي دوکي کور دي اکثر دا خبره د کوم چې دا دوکي کور څنګه دي تاسو دا خبره او دا چې ګوره تبا دنیا د پاره کوم دي ډېر مهنت وکړي 50 کال شپې کال جمع وکړي او فورا نحساسي وته دلار شي څه ولا راځي تبا دا څه څه مې تاسو څومره پیسې جمع کړې څومره استعدادونه جمع کړې څومره خدمت کړې هغه ټول تبادل شي هغه تاسو چې ټول کړی او څه یا باندې کړی هغه او څه دا شان راوالي دې ته وکړئ او بل على من النبي صلى الله عليه وسلم فرمایا چې الاستعداد للموت قبل لقائه یا قبل لقاء الموت مرګ د لپاره تیاری کول چې مخکې د مرګ د راتللو نه کله مرګ نه راغلی او څنګه نه مخکې تیاری وکړي دا درې علامې چې تاسو موجود دي دا رسول اسلام طرف ته ګناه ده هدایت ورکړي الله دې موږ راوړي عزتمند دا مرګ یاد دا پیدا ده د مرګ د یادولو میرا سنگ دنیا پایشات حاصلولو دپاره چې کوم دی کوشش کوي او بل څه په زړه کې نه زړه ګنده کېږي راځي عبادت خوند نه درکوي تعالی موږ ته خوند نه میلاوېږي تلاوت کې ته خوند نه میلاوېږي ذکر اذکار به خوند نه درکوي صرف پایشات باندې خوند درکوي نو پایشات پر وخت کې نه پوره کېږي او نه پوره کېږي او نه میلاوېږي او پایشات کوم دی او په مرګ سره فرق ختمي نو نبي رسول الله فرمایي چې تاسو یادوئ هغه شی چې را روان دی ډېر سخت اکثر غټون کې د ختمون کې دی الموت چې هغه مرګ دی دا تصور چې کله انسان وکړي څومره پسماندګان دي بچي دي رشتهدار دي هغوی ته صبر جمیل ورکړي یا الله دغه مشر د قبر چې کوم دی د نور او د رڼا نه ډک کړي یا الله قبر ثواب اجر او ذریعه ورته وګرځي د ثواب واسطه ورته وګرځي یا الله یا الله مشران ته توفیق ورکړي چې دغه مشر چې کوم زموږ د خپلو مشرانو دعاګانو کې یادو د هغې د ملګرو دوستانو سره تعلق ساتي یا اصطلاحات چې دا کوم رشتهدار او دوستان یې موږ تعلق ساتي دا لازم دي بیا ساتي چې کوم کتاب په حرام پات شوي رشتهدار د هغې د رشتهدارو او د هغه وکړه یا الله خپل دربار کې قبول کړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رسولا دكتور هذه فاس روح دي